بسم الله الرحمن الرحیم. اردو کې ډیره مشهوره محاوره ده چې عادت نسلوں کا پتہ دیتی ہے. دغه محاورې نه څه مراد ده چې انسان کوم عادتونه دي هغه د نسلو پاته ښیي چې ته کوم نسل سره تعلق لري. ایدی محاورې نه ما مقصد دا دی چې انسان کوم کردار کوم رفتار چې اپناو کوي په کار د انسان دغه خبرې ته متوجه وي چې زه د کوم افکار و کوم کردار اپناو کوم ایما دغه کردار سره د ایما خاندان پاتې لګي چې زه کوم خاندان سره تعلق لرم. زه یو مثال پیش کوم. دا کیسه کېدای شي فرضي وي خو مقصد ډیر ښکلی مقصد دی. چې قدیم زمانه کې یو بادشاه و، هغه بادشاه څه کله هم چانه خوشحال شولی هغه به بیا به عنوان انعام به هغه مال و ډنګر مثال میږي وزې وغیره دا به انعام کې ورکولی. نو بیا دغه بادشاه څه عادت یو څه هم واخیستلی بیا یې خلکو نه پوښتنه کوله چې مثال ایدیت متعلق ته څه یایي. بیا یوې دور کې د یو آس واخیستلو نو بیا به خلکو نه پوښتنه کوله چې ته ما آس متعلق څه یایي. نو بیا خلکو بادشاه خوشامده پاره څه انعام حاصل کی. خلکو به ډیر وته صفاتونه کول چې دا ډیر ښه واسطه پلانکای دی دغه دی هغه دی. بالاخره دغه بادشاهي کې یو ډیر غریب و عقلمند کس و چې هغه چې کله انسان ته سترګې وغړولې هغه ته پاتې لګېده چې ته کوم نسل سره تعلق لرې، یعنی نسب شناس و. خلکو نسبونه به پیژندل چې ته کوم نسب سره تعلق لرې. هغه نه پوښتنه وکړه بادشاه چې ته ما آس متعلق څه یې. نو هغه کس ورته ویل چې بادشاه که چیرې د سر امن وي درته وایم الا نه ته ویله سر امن دی ته. نو ورته ویل چې بادشاه واس ښه واسطه ښه اصیل نه دی. عربی کې اصیل والته واسطه جواد نه یایي. تاسو وکسوی جواد کوم آسان دی هغه کوم نسل دی هغه ټول نه بهترین نسل دی. عربی کې آس لپاره اکثر یعنی ډیر الفاظ استعمالیږي لکه فرس هم واسطه حسان هم یایي جواد هم ته یا څه نور ځنه الفاظ استعمالیږي خو ټول نه بهترین نسل جواد دی. یا سب بادشاه واسطه خو واسطه اصیل نه دی. ویل څنګه ته پاتې ولګی دا ویل بادشاه اصیل واس نه کده څنګه کله واخه خلی کې واخی نه بیا سر اوا کې نسی بیا خوان ساخله په وای مطلب زمکی تاثر نه ټیټوي زمکی نه خوراک نه کوي. یا دا تا واس کوم دی دا څه کله وخونی ټیشي باز بیا سر نه کوي زمکی نه خوراک کوي. بادشاه دا خبره ډیره خوښه شوله ډیر زیات انعام ورکلو به عنوان انعام بیا طبق معمول میږي وزې وغوا ډنګرې ورکړلې او طویله ستو ما سره دربار کې مشیر وي. دربار کې ځان سره مشیر ولګولو. ډیر وخت بعد بادشاه مختلف شانو پختنه بنه کوله چې بادشاه ته جواب ورکړي دی وای نه مغه به طور معمول انعام کې مغه میږي وزیر ډنګره ورکولې. یو اورید د سیراغله چې بادشاه د کاس نه د عقلمن کاس نه خپل ځان متعلق پختنه وکړه چې ایمو متعلق د سرای دی دا غل شو وډر شو چې اوس که بادشاه ته حقیقت یو حقیقت لایي مې کنه یو مالته نه پختنه کړی دی. نو ته یې چې بادشاه کا سر امن وي ته الا نه ته یم ویل سر امن دی. ویل خو بادشاه بیا دغه دربار مخ کې ته نه یم ته به خزل شي ویل څه خاصه ده. بادشاه بیل کړلو او ته یې چې بادشاه ته نور خسړای خ عادل بادشاہي خ عدالت سره د بادشاہي کوي خو ته د بادشاه زوی نه ته بادشاه زاده نه. بادشاه ته ډیر کال په غوسه راغله ویل څنګه دا څنګه کېدای شي چې بادشاه زاده نه وم. ویل به ته پاته څنګه ولې کېده. ویل بادشاه ته مته سر امن کړی او خو ای بادشاه صفات د څنګه کله چانه خوشحال شي به عنوان انعام څه انعام کې هغه چاته چیر کوي هغه بیا ډنګر د میږي وزي نه کوي هغه بیا هيري جواهرات ور کوي. ویل نو ته چوک هم تا خوشحال کی ته کله انعام ورکړي انده میږي ډنګر وزیر دی انده میږي وزیر ډنګر ورکړي ندینه د صفات لګي ستې بادشاه زوی نه ته شپنه زوی راځم خپل خبره ته دا بادشاه واقعا شپنه زوی و. یعنی څه د خبرنه مقصد دا و چې انسان سوره کارونه کوي هغه کارونه دی هغه نسل خبر ورکړي ست کوم کارونه د کوي دا کارونه اصل کې تا نسل در نسل تا کې ارغلی دي یعنی تا اصل نسب اندشه و. اوس راځم خپل مؤمنان ورونو ته چې کوم کسان هغه سوشل میډیا استعمالوي. مو تاسو سوشل میډیا څنګه استعمالوو؟ سوشل میډیا باندې مو ته کوم شیان د شیر کوو
آیا د کوم شیان چې ما تا سوشل میډیا باندې شیر کوو داسې خو نه وي چې د کوم کار چې ما تا سوشل میډیا باندې کوو دای ما تا نسل خبر کوي چې ما تا د کوم نسل سره تعلق لرو. زه چا باندې اعتراض نکوم، خو زه به داسې وایم چې موږ شیعیان علی ابن ابي طالب علیهم السلام د مولا منونکي د امام زمان علیه السلام آخري حجت وخت کې د زندګۍ تیرو، د مو وخت امام زمانه حجت ته. اوس مو خپل کردار او رفتار او تسترګې وغړو سوشل میډیا کې یا اندسه خپل اعمالو کې مو د کوم اعمال کوو. آیا دیمو اعمال د دغه خبرې ته اشاره کوي چې مو د امام زمان منون کیو یا نه مو د شیطان اطاعت کوون کیو؟ سرچان امام صادق علیه السلام روایت ته امام صادق علیه السلام یې چې کذب من زعم انه من شیعتنا وهو متمسك بعروه غیرنا. هغه کس دروغجن دی، درویغ دی چې هغه دا ادعا کوي چې هغه ایمو شیعه نه دی، خو هغه د بل چا رسۍ نیولې دی، هغه د بل چا کردار اپناو کړی دی، هغه بل چا لارې باندې روان دی. یعنی ته دعوا کوي چې زه د امام زمان امت کې امام زمان منونکی یم، د امام زمان مطیع یم، تا کوم کارونه دي هغه امام زمانی نه دي. په کار خود سي دی چې مو هر یو کار داسې وي چې مو کار نه مقابل ته خپله پاتې ولګېږي، هغه خپله د هغې نتیجې باندې ورسېږي چې دا کس امام زمان سره تعلق لري، دا کس امام صادق سره تعلق لري، دا کس امام علی سره تعلق لري. خو که چیرې ایمو کردار ایمو رفتار داسې وي چې هغه اصلا امام صادق مکتب سره تعلق نه لري، هغه اصلا امام زمان سره تعلق نه لري، هغه اصلا امام علی السلام سره تعلق نه لري، نو بیا مو خپلې دعوې کې دروغجون کیو. په کار دی ایمو کردار داسې وي چې ایمو کردار واجنه خلک دا وایي چې په مور و پلار د شاباسي که مور و پلار یې ښه سړی نه وای نه دا به ښه سړی نه و، خو مور و پلار یې ښه خلک دي، مور و پلار یې ښه دي ځکه دا یا ښه بچی پیدا کړی دی، خندان یې چونکې ښه دی ځکه دا هم ښه ته نرغلی دی. لہذا ته خپل کردارو سره خپل خندان ته بد نسبت ورنکې. امید لرم چې ما دا خبرو به تاسو زړه ته به ما دا خبرې لیدلې وي، او زه هم انده امید لرم چې انشاءالله آینده دپاره به ایمو ټوله مؤمنان هغه خپلو اعمالو باندې به ناظر وي او داسې یو کار به نه کوي چې هغه کار واجنه نعوذ بالله امام صادق علیه السلام مکتب ته بعد ردول شي چې دا او صدایا شیعه دی، مثلا الموز نه کوي، روژه نه کوي وغیره. یا مثال دا نور داسې بعد کردارو کې انسان ملوث وي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.